अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारे रफ़ीक खिलजी साहब हैं क्वेटा में, हमने इनको ब्रांच दी है और क्वेटा पशीन वगैरह के सारे लोग वहाँ से खरगोश लेके जा रहे हैं। अब ये भाई गए हैं पशीन से और रफ़ीक खिलजी साहब से खरगोश उठा के लेके जा रहे हैं। तो आप हमसे ब्रांच भी हासिल कर सकते हैं। वैसे पूरे पाकिस्तान में हमारी हर जगह ब्रांच है। आज 16 मई 2025 आज हमारी स्वाद के लिए 2 ब्रांचें गई हैं। एक फजल साहब, उसने गाड़ी दिया, गाड़ी के बदले साथ में ₹1 लाख भी दिया, और एक अली रहमान साहब शारजा से आए थे, यूएई से, तकरीबन 8-9 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2 ब्रांचें हमारी स्वाद गए हैं। एक गई है कोटा, गांव का नाम है, तहसील बरीकोट, ज़िला स्वाद, और दूसरी ब्रांच गई है मिंगोरा, डिस्ट्रिक्ट स्वाद। 2 ब्रांचें आज 16 मई 2025 को गई हैं। तो ये हमारे रफ़ीक खिलजी साहब है, इनके साथ एक डेढ़ 2 साल पुरानी ब्रांच है हमारी, और ये भी धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं। और आप हमारे ब्रांचों का विजिट कर सकते हैं, वहाँ से खरगोश उठा सकते हैं। अपना नाम शेयर करना पहले मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मुझसे रैबिट के रिगार्डिंग सारी ट्रेनिंग हासिल करेंगे, फिर हमारी ब्रांच भी जाएँ। और अगर कोई ब्रांच का शौकीन है तो ब्रांच के बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन लें। तकरीबन 6,15,500 रुपये ब्रांच की फ़ीस है और सामान समेत 7.5 लाख फ़ीस है। तो ये फ़ीस देकर आप ब्रांच भी हासिल कर सकते हैं। ब्रांच से आपको प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, यानी कि वैसे 26,000 का जोड़ा लिया जाता है, ब्रांच वाले का 70,000 में निकलता है। तो मज़ीद भी फ़वाइद हैं। अब ये रफ़ीक खिलजी साहब की वीडियो देखें, फिर वो जो बंदा खरगोश घर लेके गया था वो वीडियो देखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। شروع ده ګرانو لیدونکو سلام. هیله د روغ جوړ او خوشحاله به یاست. رفیق خان خلجی له کوټې ستاسو سره مخاطب یم. زما په څنګ کې ولاړ سید احمد آغا. نو احمد آغا ډېر وخت کېږي چې زما سره تقریبا میاشت به کېږي په ټلیفون کې را سره حال کوي. نو سویانو شوق یې دا اوس زه سویان وساتم. نو اوس مې یوه کوچنۍ جوړۍ د دپاره برابره کړله، هغه مې ورکړله. د ده هم د حیوانانو شوق دی د سویان وساتي او په اګریمنټ یې وساتي. اوس دغسې خو مخکې به شاید د ساتلي مخکې نور هم درلودو، خو هغه کورني وو. نو اوس دا وارې تقریبا دا خپل دا کم نوی نسل چې ده او دا د اګریمنټ چې کوم طریقه کار ده، په دې طریقه باندې دی دا نوی کار شروع کول غواړي. الله دې خیر کې واچوي. نو دته به یوه جوړې کوچني سویان ورکړمه او له جمشید احمد صاحب سره به اګریمنټ برقراره ساتي دی. بیا څنګه چې موږ د حاجي جمشید صاحب ممبران یو د کمپنۍ، دغسې به احمد آغا هم د کمپنۍ ممبر وي. نو پیسې حساب کتاب چې ده دا به ټول پر اکاونټ ور واستوي. نور احمد آغا که ته څه ویل غواړې یا بس انشاءالله بله خبره نشته، خدای کول. نو دا سویان د دې طریقه کار چې دی، مثال چې هر سړی کوي باید چې په اګریمنټ وکړي. شوق خو د هر چا خپل شوق دی، بلکل چې کوي باید چې پر اګریمنټ وکړي. دا خو سویان دي سره ډېرې سویان دي. نو له یوې جوړې 100 ته رسېږي، بیا به دې له غاړې ستا سویان چې دی مثال د هر چا لپاره مثال دی. بلکل ستا د یوې جوړې څه سټارټینګ اخیستی نو نه تر 100 رسېدلی. بلکل دغسې احمد آغا موږ احترام وکړو، بس پر موږ ګران ده، زموږ ملګری ده. نور انشاءالله څنګه چې د کمپنۍ طریقه کار وي پر هغه باندې، هغه نقش قدم باندې به احمد خان روان وي، موږ به یو بس ټول په ګډو که خدای کول دا کار په مخه بیایو. هم به هم دنیایي ګټه وي، هم به هم د آخرت ګټه وي. حیوانان دي بس نور نو خپلې خبرې ختمول غواړو. خدای په امان. جمشید بھائی سال جوړې په خیر یې. دا سویان دي اوس اکټیو دي، برابر دي، کور ته مې راورسول. ښه خوندور سویان دي. ما خو یې کوچني راوړلو. دا د جمشید جیمي ریډبټ کمپنۍ سویان دي. دا خو یې کوچني دي، په دې کې درمیانه هم راځي، پټې ورته وایي، یو غټ دي. نو دا 3 قسمه د دوی سره ستا هر څوک چې کار شروع کړي د جمشید سره د حال وکړي. جیمي ریډبټ کمپنۍ په دا نامه د دوی کمپنۍ ده. بیا د هر سړي سره دوی خپل اګریمنټ کوي. د اګریمنټ خپل فیس دی، بغیر اګریمنټ دا یوه معنا هم نه لري. د غوښ په حساب باندې مثال یوه معنا نه لري. هر سړی سویان باید چې اګریمنټ وکړي، په اګریمنټ باندې وایي. السلام علیکم. جمشید بھائی سال بخیر جوړې. دغه دې بس اوس مې راورسېدو، بلکل اکټیو دي، برابر. هغه نر دی، دغه ماده دی.